السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو ملګری تحسین الله عزتمند دې وخت کې په قطر کې موجود یم. د قطر حواله سره ما مخکې تاسو سره ډېر ویډیو شیر کړی دي، خو زیاتره زما ویډیوز په اردو ژبه کې دي. اردو ژبه کې د وجه شیر کوم چې اکثریت خلکو ته اردو په سمجھ کې راځي که زموږ پښتانه دي هغې ته اردو ورځي، او نور پاکستان کې چې څومره خلک دي هغوی هم په اردو پوهېږي. نو د قطر متعلق ویډیوز ځکه شیر کوم، زما مقصد دا دی چې کوم خلک د قطر د راتلو کوشش کوي نو هغوی ته کم سے کم د قطر حوالې سره معلومات پکار وي چې هغوی د دوکهباز ایجنټانو نه بچ وي. تاسو به کتلی وي زیاتر خلک کوشش کوي چې موږ د آزادو ویزو باندې راشو، بعضې خلک کوشش کوي چې موږ د کپنه ویزه باندې راشو، بعضې خلک چې دی یو ذهن کې ساتي آزاده ویزه، چې خاص کر زموږ پښتانه چې کوم دی هغوی آزادې ویزې طرف ته ډېر زیات مطلب هغه طرف ته توجه ساتي. عزتمندو آزاده ویزې حقیقت خو ما مخکې تاسو ته بیان کړی دی چې په نوم آزاده ویزه نشته. زما په خیال یو ملک هم به داسې نه وي چې هغه تاسو ته آزاده ویزه درکړي، ځکه آزاده ویزه چې کوم دی د دې زمونږ خلک چې کوم مطلب او مقصد علي هغه دا علي چې مطلب دی دا دی چې زه لاړ شم، زه به په دې ملک کې آزاد یم او زه چې کوم ځای کار کوم او څه کوم هغه به کوم. عزتمندو ما مخکې تاسو ته دا بیان کړی ده چې آزاده ویزه چې کوم ده دا هم هغه شانتې ویزه دي چې کله مونږ یو ځای ته لاړ شو انټرویو ورکو، یو کمپنۍ سره مونږ دلته کې راځو، نو مونږ ته چې کومه ویزه لګي کوم طریقې کار دی هغه د آزادې ویزې لپاره هم دغه طریقې کار دی. آزاده ویزه اصل کې شته دی نه، خو د آزاده ویزې نوم ورته ځکه ظالم چې تاسو ته دا په سمجھ کې راشي. نو اکثر خلک په دې دوکه کې راشي چې یاره زه آزاده ویزې باندې دلته راشم بیا چې زه څه کوم، خو چې کله داسې ویزې باندې خلک دلته راشي بیا دلته کې څه مشکلات وي د هغې نه هغوی نه خبر. عزتمندو ما مخکې دا خبره تاسو سره شیر کړې ده چې کوم خلک آزاده ویزې باندې دلته راتلل غواړي، زه بیا دا وایم چې آزاده ویزه شته دی نه، خو بیا هم که تاسو ته ځکه آزاده ویزې سره خطاب کوم چې تاسو ته په سمجھ کې راشي، نو هغوی د ذهن کې دا یاد ساتي چې زه کله دلته قطر ته راورسم نو دې مطلب دا دی چې زه به ځان ته د رهایش بندوبست کوم، د کانې بندوبست به کوم، نور چې څومره خرچې کېږي د هغې بندوبست به کوم. نو زمان اکثر خلک چې دې ملګري تپوس کوي چې یاره مونږ په کومه ویزه باندې راشو، مونږ کمپنۍ سره راشو که آزاده ویزې باندې راشو. نو زه اکثر خپل ملګرو ته دا وایم چې کوم زمونږ ویورز دي هغوی ټولو ته زه دا خبره کوم چې تاسو کوشش کوئ چې تاسو کمپنۍ سره راځئ. د هغې وجه دا ده چې کله تاسو د ایرپورټ نه راوځئ ډایرکټ په هغه ورځ باندې تاسو کمپنۍ سره تنخواه سټارټ شي، او که تاسو په آزاده ویزه باندې راشئ نو تاسو څه پته لګي تاسو ته کار 2 میاشتې کې میلاویږي، 3 میاشتې کې میلاویږي. زموږ خپله چې دی 3-4 ملګري راغلي وو قطر ته، تقریبا اوس یې 15 میاشتې شوې، 15 میاشتې پس ورته جاب میلاو شو. نو په 15 میاشتو کې چې کوم دی هغوی دا ټولې خرچې کولې، د یوې میاشت خرچه چې ډېره لږه خرچه وي کم سے کم 1000 ریال خرچه دا راځي. 1000 تقریبا 50,000 روپۍ شو، 48,000 روپۍ شو. نو سوچ کوئ چې یاره دغه ویزې باندې مونږ دلته راشو نو بیا به مونږ دا خرچې هم کوو. خو یو خبره زه تاسو ته دا کوم که په دغه ویزه باندې مونږ چې ورته آزاده وایو، که په دې ویزه باندې هغه کسان راتله غواړي چې د چا دلته کې رشته داران دي، ملګري دي، دوستانې دي، او د هغوی خرچې د هغوی په سر باندې وي، نو بیا هغوی دپاره بهتره ده، اسانه ده ورته. او تاسو په ذهن کې دا یاد ساتئ چې دا د کمپنۍ ویزه ده. مونږ چې دلته په آزاده ویزه باندې راشو نو مونږ به د یو کمپنۍ انډر کار کوو، مونږ د خپل مرضی مطابق نشو چلیدی. هغه کمپنۍ مونږ کینسلولی هم شي، هغه کمپنۍ چې دی مونږ واپس هم لیږلی شي، هغه کمپنۍ چې دی هغوی څه غواړي هغه کولی شي. نو تاسو ذهن کې دا ساتئ چې زه به د یو کمپنۍ انډر کار کوو. بیا د دې ویزې دپاره چې مونږ کمې پیسې ورکوو نو هغه پیسې مونږ دې دپاره ورکوو چې کله مونږ ته د ټرانسفر ضرورت راشي، د NOC ضرورت شي، نو هغوی مونږ ته راکوي. نو چې NOC مونږ ته راکړي مونږ بل ځای کار کولی شو، مونږ ویزه ټرانسفر کولی شو دلته قطر کې، هغه څه مسله نه وي. خو زه به مشوره تاسو ته دا درکوم چې تاسو کوشش کوئ د جوب د مقصد دپاره، د کار روزګار مقصد دپاره په ویزټ ویزه باندې قطر ته راتلل چې دی دا نقصان دی، خپلې پیسې ضایع کول دي. ځکه اکثریت خلک چې کوم دی هغوی دا سوچ کوي چې مونږ دلته راشو، مونږ په ویزټ ویزې باندې به راشو، مونږ به دلته میاشتو کې ځان ته کار وګورو، بیا به مونږ په قطر کې پاتې شو او دلته کې به مونږ خپل جاب کنټینیو ساتو. نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د قطر دپاره چې کوم د ویزو سیسټم دی د پاکستان دپاره هغه لږ مختلف دی. مونږ چې کله د کار ویزې باندې راځو، ورک ویزه چې کوم دا پرمننټ ویزه، امپلایمنټ ویزه چې ورته وایي،
په هغه ویزې باندې چې کله مونږ قطر ته راځو نو زمونږ د ویزې مکمل چې کوم پروسیجر دی هغه په پاکستان کې په 2 ځایونو کې کیږي، یو اسلام آباد کې، یو په کراچۍ کې QVC ورته وایي، قطر ویزا سنټر. هلته کې به زموږ میډیکل کېږي، فنګر پرنټس به کېږي، ټول ټسټونه، بلډ وغیره، باډي ایکس رې، دا چې وشي زموږ ویزا به هلته نه کلیر شي، د هغې نه پس به بیا مونږ راځو. نو که په ویزټ باندې څوک راغلي دي هغې ته جوب میلو شي، د هغې باوجود هم به هغه دلته نه واپس ځي. نو تاسو سوچ وکړئ چې تاسو دلته په ویزټ ویزې باندې راشي، او دا هم تاسو ته دا وایم چې اکثریت کمپنیانو سره چې کوم دی د پاکستان دپاره کوټه ډېره کمه وي، نو ویزې ډېر په مشکله باندې ملاویږي. کوشش کوئ چې کمپنۍ سره راشئ او پرمننټ ویزې باندې راشئ، ورک ویزې باندې راشئ، صحیح ده. هغه د کمپنۍ ویزه یا چې موږ ورته کوم آزاده ویزه وایو هغه هم د کمپنۍ ویزه وي، خو هغه چې کوم خلک په هغې راځي هغوی ته پته ده چې هغه ویزه څه ته وایي. نو ما څنګه چې تاسو ته وویل چې د قطر حوالې سره که د آزادې ویزې متعلق خبرې دي، که د میډیکل خبرې دي، که د ډاکومنټ اټسټیشن خبرې دي، د ویزټ ویزې دي، د کورونا ریلیټډ خبرې دي، مطلب چې قطر سره تړلې شوي هر قسمه خبره چې ده ما تقریبا په خپل یوټیوب چینل باندې ما شیر کړې ده. نو تاسو ته چې سم پکاري د قطر حوالې سره، او یو تاسو دا خبره هم کومه چې زما ویډیوز چې کوم دي دا د نورو یوټیوبر چې کوم دي دای په شان نه دي، زما چې کوم خبرې دي هغه به انشاءالله 100% صحیح وي، پای کې تاسو یو غلطي هم نشي راویستی، او که چا غلطي راویسته نو ما دپاره بهتره وي ما ته میسج کولی شئ. او زه تاسو ته دا هم وایم چې انشاءالله ډېر زر به زه لایو فیسبوک باندې راځم، په هفته کې یو ځل به ټایم وباسم 1 غنټې 2 غنټو دپاره، او انشاءالله تاسو سره به د قطر د ویزو متعلق، میډیکل متعلق دا خبرې به ټولې شیر کوم، ځکه چې زما کوشش دا دی چې تاسو خلک د نقصان نه بچ شئ، د غلطو ایجنټانو نه بچ شي، ستاسو پیسې بچ شي. نو انشاءالله په دې یوټیوب چینل باندې به تاسو ته هر قسم د قطر حوالې سره صحیح ویډیو ملاویږي. کومو کسانو چې سبسکرایب کړی نه دی هغوی سبسکرایب کړئ انشاءالله، او نور ملګرو سره شیر کړئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ، انشاءالله نور ویډیوګانو سره به تاسو سره حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.